هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي اول زمره تدخل الجنه على سوره القمر ليله البدر چې اول خلق چې جنت ته داخليږي اول زمره چې هغه شي اعلی درجه خلق وي کنه دمره بو خیسته مخونه وي لکه څنګه چې د 14 سپوږمۍ او 15 سپوږمۍ سي بدر الدجا دا شی ته مخونه پړاکا کوي او خوندور مخونه وي صحیح ده. ثم الذين يلونهم على ضوء نشد كوكب دري في السماء إضاءة دویم نمبر درجه کې خلک لکه یو غټ ستوري شي غټ ستوري ته چې لکه غورځي ځمکې ته غټ ستوري شي اخه پړاکا کې بالکل پړاکی را پړاکی نه اکه شان دي مخونه بیا پړاکا به کې لا یبولون الته کې به تشي متیازي نه وي ولا تغوتون ډکې متیازي به نه وي ولا يمتخطون او پکې د پوزې شیان به نشي غورځولی ولا یتپلون یا یتپلون یتپله یتپلو تپله یتپلو تپله یتپلو یتپلون یتپلون توکې پکې نشته چې توکاڼې کوي هلته کې امشاتهم الذهب ګومنځې ومنځې سامانونه ټول سونې ولوي ورشهم المسک او خلا چې بدن نوځي دا به مشکو عنبر وي سره نور به حسن زیاتېږي ومجامرهم الالوه او د دوی له کوم د بخارات ونه څه ټاوکوي که نه د مومبتۍ هغه ولګي څه ګربتي ینده چې ته نور شیان سي د پکې اود لرګی واچوي یا تبخیر وکړي که نه دا به اولو وي وغیره ښکلې لرګي دي بس هغه تیلی شي ازواجهم الحور العین او ښځې به یې تکې سپینې مزیدارې او غټې سترګې اخلاقهم على خلق رجل واحد ټول انسانانو به یې د مزاج وي دلته خو چا سره د مزاج نشي بربرېدلی کور کې پلار سره نشي جوړېدلی خپلې ښځې سره به نشي جوړ په د ژوند کې هغه به چې تروي نه څکو ته به چې کړی نه خورمه تباه شي کړی سره د تباه کومه راړله لږه غوښه راوړه نن سالن نه ونیسه در ژوند ټولو مراحلو کې به در سره اختلاف کې نه در د بل بیرته صحیح نه تېروړ دي کې دلته ولې ګل نه دی لګولی دا خو پرېږده که نه چې یوه جوړه وله راوړې که نه ښه به دېره خوښه کړي خو بیا ورته پکې خبر وربسي چې یاره د لمن مې نه ده خوښه لمن یې نه ده صحیح دې کې د پلانکي ځای کې دا ګل ده که په دې ځای باندې به خو شکریا خو دې خود نه ادا کوي که نه چې نوي جوړه یې راخستې د نن په 3000 بلکې خبرې ته نور ورباسي چې دا یوسه بله راوړه ملکانه پکې چلی نه مزاج د چا د سره نشي برابرېدی په دې دنیا کې ښه د چا پلار به د سره برابر نشي په دې دنیا کې هلته کې به د ټولو مزاج یو شان دي ښه هېڅ فرق به کې نه ټولو ته به یو شی خوښ وي بس على صورت ابيهم آدم 60 ذراعا او قد قامت به له خدای پاک لوی ورکي غټې غټې باډیانې وي خو ښکلي به سره ښکاري ته وایي چې دا خو زاریان شومه دومره اوږده او دنګ سړی وي سړی اوږده او پلن چوړه سړی وي دا خو خوند نه کوي نه هلکه ته اوس دلته دنیا کې سوچونه کوي که نه هلته مزاج بیا بدل شي هلته ته به هم داسې وي که نه بلته کې چې ته وړو خو نه یې که نه ټول یو شان دي شي بیا خو یو شان دي ښکاري که نه دا خو ته لاله تمیز ښکاري چې شیان شان دي نه دي اتي سره دې ځان ښه نه لاګي که ته اتي وراشي هله به درته ځان ښه ولګي چې اوس ورسره ښه جوړ یم سپارېږه پې درپایي ضرورت نشته. عبدالله بن عمر صاحب روایت کړی دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي الکوثر نهر فی الجنه حوض کوثر چې دا یو نهر دی په جنت کې نهر دی نهر حافتاه من ذهب دی ولا د څنډې د سونې نه به جوړي لکه د سیمټ چې دلته څه ولګوي وله مجراه علی الیقوت صحیح ده او دا چې د بیږي که نه یقوتو باندې بیږي سره سره غمیسي الیوقیت والدر تربته والدر او په یقوتو باندې ملغلرو باندې دی ولا وبېږي تربته اطيب من المسك او دا خټي سي کنه دا به مشک امبرونه برابرې مزیداري وي سړی وسره نه خچینیږي او کپړو نه خخېږي وما او احلى من العسل او د جنت لوبو به دا ګبین نه ښایسته خوږي وي ته به چې دلته خو مې زړه وهي چې دومره خوږي اوبه راکړي یو جام نه هلکه ته خبر چېرته اوس دلته کې هغه وله ګبین درله راوړی دی که نه چې پکې 1 کیلو یې دله چینی اچولي او 1 کیلو پکې ګبین دا خو دې خود زړه وهي صحیح ګبین وخوره چې پته دله ولګي که صحیح وایي دې دنیا والا او دې دنیا والا ګبین به سي او نوم به یې سي مړه دا خو هسې تاله سمجاو کوي خبره واشد بیاضا من الثلج او د واورې ګلې نه به یې تکې سپینې اوبه وي دا واوره ټول نه سپین شی دې دنیا کې که نه ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت تی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة شجرة په جنت کې به ونه وي یسیر الراکب فی ظل 100 سنه چې سواری والا سړی چې کنه په سوري باندې سور شي سواری پر بیٹھ के अगर उसकी नीचे जो है ना खूब जो है बाग बाग के दौड़ दौड़ के चलना शुरू कर दे خپ لاندې وچلی ولقتوها خو سیوره به بلند نشي د هغې ولا چې کوم اوږدواله پلنواله ختم نه کي وقرو کنه دغه آیت ووایې که نه پوهېږې ان شئتم که غواړئ وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة کثیره وظل ممدود اوږدې اوږدې سیارې وي پکې ګنې وماء مسکوب. د سعید بن مسیب صاحب وایي چې ولې زه ابو هریره سره مې ملاقات وشو ما ته یې وویې چې خدای نه غواړم اسأل الله ان یجمع بیني وبینک فی سوق الجنه چې سید صاحب خدای دې ما او ستا په جنت بازار کې سره جمع کړي. قال سید صاحب صحیح ته چې او فی سوق بازار پکې شته قال چې نعم ولې نه اخبرني رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږه پیغمبر له دا خبره ښودلې ده ان اهل الجنه ان على الجنه اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم چې کله جنتیان خلک جنت ته لاړ شي د خپلو اعمالو مطابق که نه څومره تفاضلي درجه یې هغه مطابق به په خپلو درجاتو کې سي که نه چا اوچته چا کمه درجه فیؤذن لهم فی مقدار یوم الجمعه من ایام الدنیا لکه د دنیا ورځې دي که نه دومره مقدار کې ولا یو جمعه ورځ وي یوم المزید تیل شي اجازت به ورکړل شي چې لاړ شي فیزورون الله عز وجل نو دوی به څه شي کې د الله تعالی ملاقات به ملته وکړي زیارت دیدار الهي رؤیت باری تعالی به وشي وله ويبرز لهم عرشا يبرز لهم عرش به وله رجوت شي ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة و د جنت په روضو کې ولا خدای په کما یلیق بشانی ولا رخکاره بشي فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة دو د پاره منبرونه کرسیانې تختونه به د نور ولا او د ملغلر ولا او د یاقوت ولا او د زبرجد ولا او د سونې ولا او د سپینو وغیره ولا قسمه منبرونه ولا تختونه ولا کېدولی شي وجلس ادناهم او ټول به پکې کښېني دا حساب وي پکې که نه چې څومره کسان ښه ډېر وي که نه ده به نه لګي پکې چې الله چا نه لري اطلاع چاته نه دا خبرې پکې نشته دلته خو چې مجلس کې کښېني که نه نو مجلس کې که تا خیال مخ ته سړي ته کس نږدې وي که نه د نورو ته نشي کتلی صحیح دا خبرې پکې نه لکه د ګومکۍ مونږ ګورو که نه ټولې دنیا خلک یې ګوري اوس هېچ چاته داسې نه لګي چې د موږ نه لرې دی یا پکې مزاحمت وي یا پکې رش ډېرې کله کله شی کتلی نه شي که نه سکرین ولګوي بیا پکې خلک رش کوي نن خو پټرولو باندې دومره رش و که نه کسان پې د ورپاسه کېدو ځانو ته لاره نه میلوېده نو هلته کې به دا حساب نه وي وما فيهم دنيء خو هغه کې به دني نه وي کمې درجې سړی نه وي خو اعمالو اعتبار سره به کمې درجې ولي که نه خو هغه ته به دا نه ښکاري چې زه دا کمې درجې ولایم دا به ونه خدای پاک واري او نورو ته به نه ښکاري چې دا موږ نه کمې درجې دلته خو چې کمزوري کپړه وغوندي واده کې خلک یې مړه ده د 800 اغوستلې موږ سره د 2000 والا کپړه ده داسې ته خلک دي ته غریب ته ځان کم ښکاري چې ملګرو مې ډېرې قیمتي کپړې اغوستي وغیره سامانونه یې ځان سره وړي او زه خو کمزوري کې راغلی یم ځان وله زړه کې خپه ښکاري که نه ځان په احساس کمترۍ کې محسوسوي هلته به احساس کمتري پکې وي نه بیخي على کثبان المسک والکافور د مشکو عنبر او د کپورو د کم ډیریانې څه دي ټیلې داسې اوچت ځایونه دي نه خو ډېر خوند کوي د جګ ځای نه چې د علاقه ګوري که نه نه داسې شی ته ځایونه بني ما یارونه چې دا به څه شی کوي چې هغه ځای نه به څه شی کول شي څه داسې خبرې پکې نه وي که نه چې یارې دا کسان لاندې دي یا دا کسان چې دي ټیټ دي یا جګ دي دا خبرې پکې نه وي نو ما يرون ان اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا دوی ته به داسې نه ښکاري چې د کرسۍ ولمونه بهتر دي مودونه افضل وي قال ابو هريره رضی الله تعالی عنه قلت یا رسول الله ابو هريره صاحب چې ما پیغمبر سره به تاسو کو هل نرى ربنا چې موږ د خدای ملاقات وکولې شو هلته که نه شو کولی قال نعم ولنا هل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلة البدر تاسو د ګومکۍ او د لمر چې ګورئ او دغه څه ګورئ میاشت ګورئ په دې کې تاسو ته کتلې کې څه شک او جګړه شته څه خبرې پکې شته دي کې څه اوس پر اختلاف کړی دي قلنا نعم موږ ته چې نه داسې هېڅ خبره پکې نشته قلنا لا داسې هېڅ خبره پکې نشته چې تاسو د په دې کې هېڅ مشقت نه وي که نه ده چې تاسو به د الله رب العزت ماشاءالله دیدار به کوئ
كك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة. الته مجلس کې به الله رب العزت هر مسلمان سره خبرې اترې کوي. محاضره به ورسره کوي. محاضره چې تیل شي لیکچر کول، لیکچر تیل شي، خبرې کول، سپیچ دینا. حتى انه يقول للرجل منكم زنه ذکی سړي ته داسې الله وایي چې الا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا، چې فلاني سړي ته فلاني زه داسې عمل دي نه وکړی ولې يذكر بعض عذراته یا غدراته یا الشيخ غدرات بي غدرات په دنیا کې ولا زنه دوکي ور یادې کې چې خو داسې کار کړی وو یا غیر نور داسې شیان چې عذر ونه وکړلی شي. فيقول أبيش يا رب أفلم تغفر لي تعمل ما فين وكري ولي، فيقول بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، زما د مغفرت وجه نخت د غذا ته اوس رسیدل. فبينهم كذلك جلوب د شي دی مغفرت زما د وسیع مغفرت په وجه کنه ته دې مقام ته رسیدل. د خدای سي خبرې کوم چې ته خبر یادې شي د شي وو سړي ته لکه شابونه د بادشاہ تی نه جوړ شول ولایت کې تا خو زی سره ولې مخکې دي سره شکریا ادا کیږي، غمګینوالی مقصود نه. فبينهم كذلك چې د سي عدالت کې غشیم صحابه من فوق مقدم د سي غپی راشي لکه ورش اندي کنه بیا به نه خدای پاک پانشي. فمطرت عليهم طيبا چې بابر باندې د سي خوشبو راورل شي باران شاندې لم يجد مثل ريح شيء قط، چې شاندې خوشبودار شي بدونی کتلې نبي سونګه کړی وي. ثم يقول به وتوي چې قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامه، لاړ شي اوس مثل نور عزتونو لشان تیر کړی دي. لکه څوک چې چرته څه بوځي کنه چربنواله کې جلسه دلته کې وشي جلسې نه ود ډېرې مزدار زردي روټیان یې کنه الواګانې پکې وي چې لاړ شل تاسو روټي تیار سپیکر باندې کې کنه د شي ته چیر څه وشي کنه نو ته چې تاسو کرم فخذوا ما اشتهيتم څه غواړئ والی. قال دی چې پنتی سوقا موږ هلته کې بازار لراشو قد حبت بالملائکه چې پر شي ته نګیر شپرتای فيه مالم تنظر العيون الى مثل داسې شیانې پکې جنت کې چې موږ د سترګو بنې کتل ولا تسمع على اذان غوږونو بنې اورېدل ولا ما يخطر على القلوب او په زړونو کې بنې رغلي. قال دی چې په يحمل لنا مشتهين لم يخطر خطره ده کنه خطره ولم يخطر صحیح ده ولم يخطر على القلوب زړونو کې نه رغلي. قال په يحمل لنا مشتهين چې غواړه موږ لره کولی شي ليس يباع فيه شيء ولا يشترى څه پکې خرڅېږي خستلی نه شي. وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنه بعضهم بعضا، جنتانو پکې ملاقاتو کې چا سره دنیا کې رانې دوستانې تېرې شي پیژندګلي دې پکې وشي هلته هلته کې ګوري راګوري کسان پکې. فيقبل الرجل ذو المنزل المرتفع فيلقى من هو دونه وما فيهم دني چې هلته کې به یو لوی درجې وله سړی چې ورسره میلاو شي د کمې درجې وله سره که نه نو فیروع ما يرى عليه من اللباس چې کله دی هغه وله لباس وګوري شیان وګوري د نبي د زړه کې لاغونې غا پیدا وشي که نه یرو خواشل کې یروالي تیلی شي که نه هلته خو یرې هلته غمګینېدل هلته کې دا شیان نشته. صحیح ده د داسې لاغونې خبرې پکې راشي دروب در باندې څو غرضي ته یرو ویل شي ښه راغی یرو. فما ينقضي آخر حدیث حتی يتمثل علی احسن منه چې دو به سره کې خبر یې نه ختم کړي که نه چې دا کم سړي ولا کمې درجې شیان څو دا بالکل بهتر وګرځي دا که شاندې به وګرځي ځان ولا کمې نه شي ښکاره ځان ولا کم نه شي ښکاره که نه. وذلك او دا دې وجې نه داسې کېږي به هلته چې انه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها چې جنت کې چا دپاره دا خبرې نشي چې غمجن شي یا زړه کې څه محسوس کړي. حزن يحزن بابي سمعه ده که نه ان يحزن فيه. قال ثم ننصرف الى منازل به مونږ کورونو له راشو بنګلو له فتلقانا ازواجنا موږ سره زموږ بیبیانې ملیږي فیقولن موږ ته وایي چې مرحبا واهلا لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه چې مخکې چې کومه خوشبو او حسن جمال دی هغه نه دی اوس زیات حسن جمال ځان سره وړی دی دا څنګه چل شوي دي. فنقول موږ ته چې انا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل نن مو خدای پاک سره میلاو شوي وګوره هلته کې دا کوم انسانان دي دا به ملکتونه کوي که نه هورې خواصې د جنت شی شو. صحیح ده ويحقنا ان ننقلب بمثل من قلبنا و دا خو حق دی په کار دی چې مونږ داسې ښایسته شو